الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظیم. زمار اسلام عزت مند مسلمانان ورو الله رب کائنات عز وجل سره زما په کامل ایمان خوشاله کا. د سورۃ اخلاص فضائل او برکاتنا نننې درس چې کوم دی هغه 3 نمبر دی. په هغه کې چې کوم ثوابونه او اجرونه مقرر شوي دي د روزانه د هر ورځ 200 کرته 200 مرتبه 200 کرته روزانه سورۃ اخلاص اجر او ثواب چې کوم مقرر شوي دي. لومبي نمبر په هغه کې الله رب العزت بدري سو دروازې د غضب د انسان ته بند کی. سوچ روزانه 200 مرتبه سورۃ اخلاص وي. مثلا دشمنی نه بده پامان وي، د قهر او د غضب نه بده محفوظ وي، د فتنې او د هر قسم فساد او جنگ او جدال نه بده انسان محفوظ وي چې د روزانه 200 مرتبه سورۃ اخلاص وي. دیم نمبر په هغه کې چې سورۃ اخلاص 200 کرته روزانه وي 200 مرتبه 300 دروازې به د رحمت الله د تکولو کی، 300 دروازې د رحمت به الله تبارک وتعالى د انسان تکولو کی. دریم نمبر چې روزانه 200 مرتبه سورۃ اخلاص تلاوت کئی نو 300 دروازې به د رزق الله تبارک وتعالى کولو کی. فراخ رزق به ملاویږي او کمبود په رزق نه پیدا کیږي. که هر څومره ګرانی راشي ورته ان شاء الله فراخ رزق ملاویږي په برکت د سورۃ اخلاص شریف. سلورم نمبر الله پاک به د خپل علم نه دته علم ورکی، د خپل صبر نه چې الله تبارک وتعالى د صابرینو مرګره دی، د خپل صبر نه د صبر ورکی او د خپل سمج نه د سمج ملوشي. پس وجه د 200 کرته چې سورۃ اخلاص تلاوت کړي. پنځم نمبر چې 200 کرته د سورۃ اخلاص تلاوت وکړي نو 36 ان د شپږ دیش ختمونو ثواب او اجر به او الله تبارک وتعالى ورکړي. شپږم نمبر چې 200 مرتبه روزانه سورۃ اخلاص وای الله تبارک وتعالى وته د 500 کالو ګناه صغیره معاف کوي او د ګناه نه به د ګناه صغیره نه او کبیره به د انسان په امن کې وي. اوم نمبر الله پاک بوتا د جنت او یا دروازې کولو کی، د رحمت دروازې د جنت دروازې بوتا او یا دروازې الله تبارک وتعالى کولاوي چې 200 مرتبه روزانه سورۃ اخلاص وي. اتم نمبر چې 200 مرتبه روزانه سورۃ اخلاص وي د 2000 رکعات اجر او ثواب وته ملاويږي لکه 2000 رکعات نفل مشي کړی وي. او نهم نمبر چې کله دا انسان وفات شي نو 1,10,000 فرشته برده په جنازه کې شرکت کوي. یو روایت کې 70,000 فرشته هم راغلي دي. 70,000 فرشته به د دې انسان په جنازه کې شرکت کوي. سونه لوی فضیلت او برکت حاصل لې عزتمندو. دا صرف د سورۃ اخلاص فضیلت دی.
او په قرآن عظیم الشان کې 3,23,760 حروف دي. وای چې یو سړی قرآن عظیم الشان ختم کې هغه ته به څونه اجر او ثواب ملاويږي. نو قرآن عظیم الشان سره محبت او مینه پیدا کې، دې سره لګاو پیدا کې. چا قرآن عظیم الشان نه دی ویلې نو سورۃ اخلاص واغله ورزي کنه پکا دې چې په دې شرمونه کې د بوډاوالي په حالت کې قرآن عظیم الشان تکینی او استاد ته ګونټې مات کې قرآن عظیم الشان وته وخی او کو دغه نه نو بیا کم از کم چې کوم دیس قرآن شریف د نشه کې ناستې 200 مرتبه روزانه سورۃ اخلاص تلاوت کوا. الله تبارک وتعالى مون ټول دیندار کې د هر قسم دغه مو د مصیبت د مولا ټول محفوظ ساته. اللهم صل علی محمد و بارک وسلم علیه.